بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتي صاحب محترم څنګه یې؟ ښه خیریت دی؟ ښه مفتي صاحب محترم، زه خو یو کالج کې لیکچرر یم. هلته کې یو ماشوم نن من یو سوال وکړو. هغه سوال زما ذهن کې هم پاتې شو. ما وایي چې لږ معلومات یې تاسو نه وکړم چې جواب یې راکړئ. الله هم خوشحاله ساته. جي سوال چې دا دی، هغه هلک ما نه تپوس وکړو کالج کې چې یاره زه مسلمان یم، زه جنت ته لاړم، نو زموږ خو دا ایمان دی چې جنت کې به د انسان هر خواهش پوره کېږي. هغه اوس دا وایي که مثال په طور یوه جینۍ ده، هغه زما خوښه ده او هغه کافره ده، هغه جهنم ته لاړه. اوس زما لکه جنت کې دا خواهش ذهن ته راغی چې یا الله هغه جینۍ زما په کار ده، نو آیا دا خواهش به زما هلته پوره کېږي او که نه به پوره کېږي؟ ځکه خو کافره ده، هغې باره کې خو دا ښه چې همیشه دپاره په جهنم کې او جنت باره کې دا خو وعده ده چې یاره دلته به هر خواهش پوره کېږي. نو آیا زما به دا خواهش وي پوره کېږي که نه؟ لږ دې جواب که تاسو راکړئ ډېره ښه به وي. الله مو خوشحاله ساته. جزاکم الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب دته وایي الله رب العزت بستا د خواهشات د اسلام د دین تابع کی انسان ته جنت ته ځي د ټول خواهشات الله رب العزت پاک کړی وي. هغه وخت کې به بیا الله رب العزت ته دا سيزونه ورکړي چې هغه ځوی جنې به تا نه بعیره دومره نعمتونه بدل نه درکړي چې هغه بس دا په تصور کې هم نه راځي.